الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام اور د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن په دغه دارالعلوم معارف القرآن کې د قرآن شریف ختمونه او ګڼ شمېر بچي دي، څه حافظان جوړ شوي دي او چا قرآن شریف په ناظره باندې زده کړی او د هغې استاد د دې مدرسې مشر محترم جناب مولانا حافظ شفقت الله صاحب حفظه الله دا خپل روحانی بچو حافظانو ناظر اخوانانو په خوشحالی کې دا اجتماع جوړ کړه. یو خدا دې چې دا بچی به خوشحاله شي او دویم دا دی چې په داسې مجلس کې د قرآن شریف خبرې وشي نو د نورو مسلمانانو په زړه کې به هم د قرآن محبت رغبت او مینه پیدا شي. زمانونو قرآن شریف د الله پاک خبرې دي، د الله کلام دی او زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره خدای پاک دا قرآن شریف را لېږلی. ورونو دوه نعمتونه دي چې هغه خاص زمونږ سره دي، د بل امت نشته او د هغې نه غټ نعمتونه بله رشته دی نه. یو لوی نعمت زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بچې شور مه کوئ، دا ماشومان شور مه کوئ. او دویم نعمت دا قرآن شریف دی. په ټولو پیغمبرانو کې د اول درجې پیغمبر دا محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. اخیری پیغمبر دی، د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی او نه به راشي. او په ټولو کې عظیم کتاب قرآن شریف دی، دا هم د ټولو کتابونو اخیری کتاب دی، نور ورسره منسوخ شو او د قرآن شریف نه پس بل آسماني کتاب نه راغلی دی او نه به راشي. دواړه یو بل سره لازم ملزوم دی. ګورئ د یو بل نه جدا نه دي. د دې سینس
دا چې کوم مضمون څوک کوي په نهم لسم کې او یا په فرسټ ایئر سیکنډ ایئر کې نو که ستاسو خیال یې هغه استاد به تلاول په کتاب کې چپټر وښیي د ساینس نو بیا بوځي عملي طور ورته ساینس روم کې ساینس هال کې ورته هغه عملي طور چل ښیي مثلا ورته ووایي چې اکسیجن به څنګه پیدا کېږي نو هغه فارموله ورته وښیي نو بیا بوځي هغه ساینس کمرې ته هغې کې ورته پریکټیکلی طور عملي طور وښیي چې دا اکسیجن موږ داسې جوړه یو مثال مې درکړ دقه رنګې قرآن شریف زموږ د هدایت یو کتاب دی یو چپټر دی او عملي طور قرآن شریف د دواړو جهانو مبارک سردار دی قرآن که ته عملي طور لیدل غواړې نو حضور پاک ته ګوره پیغمبر علیہ السلام عملی دا قرآن شریف نمونہ وه دا عائشہ صدیقې نه تپوس کېږي وی د حضور پاک خوی راته وښایه وی د پیغمبر علیہ السلام خوی قرآن شریف عملی نمونه نو قرآن شریف او رسول الله مبارک لازم ملزوم دی د یو بل نرونو جدا نه دي دواړه اخیري دي دواړه د عظمت خاوندان دي دواړو له خدای هغه برکتونه ورکړي دي چې هغه د چا هم نشته زه به درته یو ذکر کم صرف د حضور پاک د مخ په کتو بعضې خلک خدای مسلمانان کړي او بعضې د حضور پاک د قرآن شریف په اورېدو خدای مسلمانان کړي لکه هغې مثالونه در کوم چې تاسو پې پیش مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې کله حضور پاک هجرت کوم نو د مکې کافرانو د رسول الله مبارک په سر کې د سلو اوښانو انعام ایستی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سر کې هم د سلو اوښانو انعام چې که دوی چا مړه کړل او سرونه یې مونږ له راوړل او یا جمدي مونږ له راوستل نو د یو کس په سر کې سل اوښان دي د دواړو په سرونو کې 200 اوښان نو هغه وخت کې اوښ داسې و لکه چې اوس موټره دی قیمتي اوښان خدای پاک رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق ته مکې نه بچ کړل مدینې ته نږدې شي نو په مدینه کې هغه زمانه کې یو غټ سړی و یو لوی بدماش و د هغه زمانې هغه د اورېدلي و چې کافرانو د دواړو په سر کې سل انعام ایستی دی سل اوښان خو ډېر شوي نو هغه خپل بدماشان ځان سره راواغېستل او لارو باندې تقسیم کړ چې د مدینې کمې لارې وې د مکې د طرف نه او دی فیصله وکړه چې جمدي به یې نیسو او مکې ته به یې بوځو هغې له به یې ورکو او سل اوښان د یو او سل د بل 200 اوښان به ګټو که خیر حضور پاک یو ورسره ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه یو ورسره د خدمت دپاره عامر ابن فهیره او یو ورته لارښودونکي عبدالله ابن اریقط و هغه به ورته لارښول چې مدینې ته نږدې شو د مدینې یو غټ بدماش و د هغه نوم بریده ابن حسیب اسلمي بریده نوم د پلار نوم حسیب د اسلم قبیلې هغه ورته لار نیولې چې حضور پاک څنګه ورغی حضرت ابوبکر صدیق دې پیژنده یو تجارتي سفر کې لیدم نو حضور پاک ته وی د الله رسول بریده دی نوم خو یې مشهور حضور پاک ورته هماغه خبره کوي چې په غار کې ورته کړې وه لا تحزن ان الله معنا ټنشن ماله الله مونږ سره دی لا تحزن معنا څه ده مې درته معنا وکړه دا معنا یې مه کوه چې مه یارېږه یارې ته په عربۍ کې خوف وایي یارې ته په عربۍ کې روع وایي ولما ذهبان ابراهیم الروع
یجادلنا فی قوم لوط قرآن شریف کی راضی فخاف فی نفسه خیفة موسی یروا او حزن د بل د وجه نه چې کوم سوچ راځي هغې ته وایي د چا زوی مړ شو دته ټینشن راغی د چا مال رک شو دته ټینشن راغی هغې ته حزن وایي نو لا تحزن دا ورته نه وایي چې لا تخف دا ورته نه وایي چې لا تروع وی لا تحزن اے ابو بکر زما متعلق فکر مه کوه زما متعلق ټینشن ماله پته ولګېده چې حضرت ابو بکر په ځان نه یارېده په چا یارېده په حضور پاک مبارک دا بعضې خلک وایي که نه ابو بکر یارېدونکی و عیاذا بالله ډرپوک و دا دروغ وایي ظالمان فطري یره خو په پیغمبر هم راځي ولې ما درته اوس نه په ابراهیم علیه السلام راغلی او په موسی علیه السلام راغلی خو دلته بیا هغه یره هم نه ده دلته د هغه په زړه کې د حضور پاک یره وه چې پیغمبر مبارک ته څوک تکلیف ونه رسوي ان الله معنا ما ظنک باثنین الله ثالثهما د هغه سړي متعلق د څه خیال دی چې هغې دوو کسانو چې درېیم الله دی دوه مونږ یو درېیم الله دې کې دا بریده رانږدې شو چې رانږدې شو ابوبکر صدیق مې ډېر فکرمن وم چې خدایه نیزه ورسره ده ملګري ورسره دي ټول مسلح دي خدای په حضور پاک گزار ونه کړي چې رانږدې شو نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړه څوک یې نوم دې څه دی نو هغه داسې د بدماشۍ په سټایل لګیا و انا بریده زه بریده یم د حسین زوی ته ما نه پېژنې هر وبچئ په رسول الله مبارک زه بریده نو بریده د برد نه وتې د برد په عربۍ کې یخنۍ ته وایي برد بارد ګلی ته وایي بارد برد د یمن یو خاص قسم څادر دی هغې ته وایي او برد یخنۍ ته وایي سوړوالي ته نو حضور پاک د ده د نوم نه نیکفالي واغېسته او حضرت ابوبکر صدیق ته یې مخ راواړو یا ابا بکر برد الله عدونا عدو دشمن زمون خدای یخ کښه سوړ شو او مسکې مسکې کې دشمن سوړ شو حضرت ابوبکر وی زه حیران او یریږم چې غزار ونه کړي په حضور پاک او رسول الله مبارک د هغه نه نیکفالي اخلي بیا یې ورته وي د کوم قوم سره د تعلق دی وی د اسلم قبیلې سره او په زور ورته اسلم من اسلم حضور پاک بیا حضرت ابوبکر صدیق ته وایي وی ابوبکر وصلنا بسلامت نیکفالي واغېسته اسلم د سلامتیا نه وتې دی وی په خیر او په سلامتیا راورسېد وی قبیله دې څه ده غټه قبیله وی بنو سهم رسول الله مبارک د هغې نه هم نیکفالي واغې ته سهم حصې ته وایي قدر الله لنا خیر سهمن موږ ته خدای د خیر حصه مقرر کړې ده د هغه د هر پکې نه نیکفالي دی چې فالم بختور دی او وی زه یریږم چې غزار ونه کړي په حضور پاک چې دا خبرې وکړې نو هغې بریده د حضور پاک نه تپوس وکړو وی ته څوک یې ستا څه نوم دی نو رسول الله مبارک وفرمایل انا محمد ټول وایي صلی الله علیه وسلم عبدالله و رسوله د خدای بنده او د خدای رسول پیغمبر مبارک ډېر عاجز انسان و عاجزي به یې کوله نو عبدیت یې ورمخکې د خدای بنده او د خدای رسول خو چې دی اووې نو بریده سره نیزه وه سوکیداره هغې په ځمکه یو ټس ورکه او کېښوده او ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ته رښتون انسان سبحان الله او ما ځان سره ملګری کا ما په خپل دین کې داخل کا حضور پاک مبارک ورته کلمې شهادت واورم بریده خدای مسلمان کا سبحان الله او بیا رسول الله مبارک ته څه وایي وی د الله رسول د مدینې قبایلي خلق دی څوک تکلیف ته ونه رسوي نو چې دا قبایلي خلق د یو ملک په امان کې وي که نه
نو څوک ورته غږ نشي کولی. نو که ته زما په امن کې مدینې ته داخل شوې نو ستا به ډېره ښې. رسول الله مبارک وی ډېره ښه ده. نو خپل پټکي یې راکوز کړه او د نیزې په سر کې یې ورکړه او خپل ملګرو ته وایي د حضور پاک د اوښې نه ګیر چاپېره تاو شئ څوک ورته نقصان ونه رسوي. او د رسول الله مبارک د اوښې پړی ونیوه او لکه د خادم او د غلام ترې مخکې روان دی. سحر وختي د پیغمبر د سر دشمن او ماسپښین نه پس د پیغمبر مبارک څوکیدار. سبحان الله. او آواز پیدا کو اے د مدینې خلکو واورئ ګورې حضور پاک زما په امن کې مدینې ته داخلېږي. که چا ورته پروانو سترګو کتل چې سترګې ته وباسم د پیغمبر مبارک د مخ په کتو خدای مسلمان دقه رنګې رڼو. زه اکثر یو خبره خپلو طالبانو ته کوم وایم ابوجهل د مکې و مسلمان نشو، عتبه د مکې و مسلمان نشو، ابو لهب د مکې و مسلمان نشو، سلمان د فارس نه راغلی، صهیب د رومو، بلال د حبشې و او هغې ته خدای ایمان ور نصیب کړه. سلمان ز فارس و بلال ز حبش و صهیب از روم ز خاک مکه ابو جهل این چه منعجب است. سلمان صهیب بلال د بار وطن و خدای مسلمانان کړ. ابو جهل د مکې د خاورې نه پیدا دی. دا ولې مسلمان نشو؟ هغې د پیغمبر علیه السلام مخ ته په صحیح طریقه نو کتنې او قرآن یې د نکته چینۍ په نظر به اورېده چې چا د حضور پاک مخ ته کتلي چې ګورم چې دا څنګه مخ دی د رښتونې که د دروغجن او قرآن شریف یې اورېدلی چې ګورم چې دا رښتونې دی که ټیک نه نو هغې ته خدای پاک ایمان ور نصیب کړی. دا یو مثال شو. دویم دل یو مثال در کوم اوس د قرآن شریف دقه رنګې یو ډله د قرآن شریف په کتو خدای مسلمانه کړې ده. د دې موجوده دور یو مثال در کوم صاحب د قرآن شریف په اورېدو خو ډېر خلک مسلمانان شوي او موجوده دور یو مثال در کوم. په د امریکا کې یو ښځه مسلمانه شوې دا ښځه عیسایان او امریکانیان او خاوند دی مسلمان و د پاکستان دواړه په یو سټور کې بابوګانو یو بل سره دوستانه تعلقاتو. په امریکا یورپ کې دا شته دا مې بوای فرینډ دی الګ دوست او دا مې ګرل فرینډ د جینۍ دوسته مې ده چې دوستانه و یو بل یې خوښ نو د الګ دې جینۍ ته وایي ما سره واده وکړه. جینۍ ورته مور او پلار سره به مشوره وکړم نو چې مور او پلار سره مشوره وکړه نو مور او پلار ورته وی ټیک ده که واده رسره یې ورسره وکړه خو یو څو شرطونه پرې ولګوه. یو شرط پرې دا ولګوه چې ته کوم ځای اوسېږې دی به تا سره هلته اوسېږي ته به ده سره نه اوسېږي. یو شرط پرې دا ولګوه چې ستا به د مور او پلار سره ورونو خویندو سره تعلق ختمېږي. نو دی جینۍ دی خاوند ته ووایي دی هلک ته دی دوست ته ویې ورورې زه در سره ملګري نکاح کول غواړم خو په یو څو شرطونو. یو خو دا دی چې زه به ستا سره نه اوسېږم واده به زه ستا ته شم ستا کور ته خو بیا به ما سره کډه وړې چې زه کوم ځای اوسېږم ما سره باز دی. بل به د خپل مور او پلار او وروڼو خویندو سره تعلق ختمې زما مور پلار وروڼو خویندو دوستانو سره به د تعلق. دریم به د اتوار پر ورځ ما چرچ ته به وځې عبادت خانې ته زه به خپل عبادت کوم ته که راته دننه کښېنې او که بار کښېنې. او څلورم ما ته به د اسلام خبرې نه کوې زما د اسلام د نفرت دی نه مې دی خوښ. زه به تا ته د عیسایت خبره نه کوم او ته ما ته د اسلام ستا خپل دین پیش او زما دین یو بل ته به د دین خبرې نه کوم. هلک وایي دا ښځه مې خوښه وه واده مې ورسره بې سوروه دی زه دا ما ته چې واده شوه نو هغه ځای ما سره اوسېده چې کوم ځای زه اوسېدم او بیا د شرط مطابق ما خپله کډه کوډه ونغښته دا بل سټیټ کې لرې اوسېدله هلته لاړو زه منتقل شو. د دې د برکت نه ما د مور پلار وروڼو خویندو دوستانو سره تعلق ختم کړ. دې د ما د موبایل نه هغه نمبرې ډیلیټ کړې او خپل یې راته واچولې. وی هر اتوار به مې چرته بوتله زه به ورته کله دننه ناست وم او کله با او دې به خپل انجیل شریف بایبل ورته وایي
هغه لوسته او ایثار بتلو سټور ته مازدیګر به یو ځای راتلو ما به دې ته د مسلمانۍ خبرې نه کولې او دې ما ته چته د عیسایت خبرې نه دي کړې وی 3 کالم خوشګوار جون یو بل سره تېر کړو ښه د مینې وی 3 کاله پس یو ځل زه تلم سټور ته ډیوټۍ له او زما دې ښځې چوټي کړې وه نو چې رالم نو دې سړی راوستی و صفایي کوونکې نو فلیټ یې صفا کړی ډسټینګ ورته وایي دا وسنډي ما وی ښځې تا لکه چې څوک راوستی دی صفایي دې کړې ده وی او نن زما چوټي وه نو ما وی چې ورېږه صفی والا راولم چې دا صفایي راته وکړي نو د مارونو چې څه زیاتي څیزونه هغه یې ډیران ته غورځولي وو د دې فلیټونو منځ کې یو ډسبل غوندې وي ډیران هغې ته خلک غورځوي بیا د کمیټۍ ګاډې راځي هغه ملباغ ویوړي زیاتي رسالې زیاتي اخبارونه زیاتي د ایجستې فالتو چې څو مونږ کتلي هغه ټول هغه ډسبل ډیران ته غورځولي وی چې ما وکتل یو قرآن شریف و زما په شوکیس پروت و ما له مور چېرته راکړی وی نور ما له قرآن شریف نه راته په ناظره هم نه راته دا لک وی وی ما له کلیمه هم سمه نه راتله ما له مونځ هم نه راته ما له روجې مې هم چې ته په جون نري نیولې یو اختر او بل اختر به زه مانځله تلم خو هغه مونځ نه راته چې څوک به سیخ ښکته پورته کېدل هغه چل به مې کو هم د دوستانو د ملاقات په غرض ځکه د اختر مانځله د لرې ځای نه خلک راځي په قرآن نه پوهېدم خو مور دا قرآن شریف راکړی چې مې وکته شوکیس ته نو قرآن شریف نو ما دې ښځې ته ویې ښځې دلته رومال کې یو شی نغښتی و پوه مې نه کړه چې څه دي رومال کې یو شی نغښتی و نشته یو دې 3 کاله کې تا هغې له ګوتې نه وې وړی دشت او دوړه پې د پاسه پرته وه نو مې فالتو شی دې ستا نه دی پکار نو چې هغه فالتو څیزونه مې ډیران ته غورځول اب یې پکې غورځولی دا لک وایي چې دا مې واورېدل دې زړه مې یو درز ناری مسلمان که ډېر هم کمزوري شي که نه خو د خدای په کتاب په قرآن شریف په بېعزتۍ به دله خامخا غوسه ورځي او که دې د قرآن شریف په بېعزتۍ هم ټس سے مس نہیں ہوا نو پوه شه چې دا د سر نه نو مسلمان نه دی د الله په بېعزتۍ د رسول په بېعزتۍ او د قرآن په بېعزتۍ او د دین په بېعزتۍ به لازما د ده له خفګان راځي وایي چې ما ښکته غورځولی دی وی ما دې یو پلس دانې کړی او د هغه 14 ولسم چت نه راخطا شوم په منډه راځم هغه ډیران ډسبل مې لټاو دا ښه وه د کمیټۍ ګاډې نه راغلې نو قرآن شریف پکې راووت رومال ټول د خټو لیک تویتو د ګندونو رومال مې ترې اخوا کړ او دا قرآن شریف مې راونیو او د خپلې سینې پورې مې پرېواست کلک او جړه راله ډېر زیات مې وجړل یا خدایه زما د الله کتاب خدای ستا عظیم کتاب نن زما د لاسه ډیران ته پرېوت خدای دا خو که ما یو ځل هم رانشتې وې او ما ترې دوړې سنډلې وې خو زما ښځې به نه وې غورځولې 3 کاله دې ته ما نظر ونه کړ نو ښځې مې ډیران ته وغورځول یا خدای دا څه وشي الله ته به نن څونه خفې ستا فرشتې به څونه خفه وې چې دا قرآن غورځېده او د کائناتو به خدای ته څونه جړا کړي دا جړا راله او دا قرآن شریف مې دې سینې پورې کلک نیولی دی او کله یې شونډو له وړم ښکلوم کله یې سترګو له وړم او کله سینې له دا راته مظلوم ښکاري مظلوم چې په دې قرآن ډېر ظلم شوی دی جخ سینې پورې شونډو پورې لګوم او بې اختیاره اوښکې بیږي سلګۍ وی بره راوختم وی چې راوختم وی دې ښځې را منډه کړې او ما نه یې لاس راتاو کړل او ما ته وی بایګار به خدای پنې ما معاف کړه ما غلطي کړې ده او څو ساري او ساري ساري افسوس او معافیانې غواړي چې ستا مقدس کتاب ما ډېران ته غورځولی زه معافي غواړم وی ما ورته چې نه ښځې غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دې 3 کاله کې ما دې له اسم ګوتې وروړې وې د دې نه مې دوړه سنډلې وې
رومال مې ورته څنډلې وې نو تا به نه وې غورځولې خو په دې 3 کاله کې ما دې له توجه نه ده ورکړې نو تا پې د پالتو شي ګمان وکړو نو چې پالتي څیزونه دې سین غورځول دا دې غورځولې نو غلطي ستا نه ده زما ده ویه وایي چې نه زما غلطي را پکار دا وه چې ما دنه تپوس کړی چې دې ته ضرورت شته او که نه شته وغورځوم که نه یو وی زما غلطی بل وی زما غلطی وی دا ښځه مې سلګی وی جاړې و زم سلګی وام جاړم وی دې کې دا ښځه ما ته وی چې سړیه ما بوزه خپل ملاله او ما مسلمانه که سبحان الله وی زه ورته یم چې ښځې تا خو په ما دا شرط لګولو چې ما سره به د مسلمانۍ خبرې نه کوې وی بېرباني وکړه ما مسلمانه که شابه ما چې ما له اسلام نه راځي دا څنګه مسلمانه کړم وی خپل ملا له سکالر ورته وایي ما خپل سکالر نه بوس ښځې څنګه مسلمانېږي وی دا هغه جاړي سلګی وایي وی ما ته وایي چې شابه ما زر مسلمانه کا مړه نه شم سارانه او نه خېږي ما د خدای د دې کتاب ډېره بېعزتي کړې ده زه له دې نه معافي غواړم د دې قرآن شریف نه دې له ګوتې اله به وړم چې زه مسلمانه شم هسې به له ګوتې نه شم وړی اله شابه ما زر بوزه خپل سکالر نه چې ما مسلمانه کړي مې ښځې ته ولې مسلمانېږي چل څه دی وی ته ګاډي سټارټ کړه په لاره د تا لوی وی ګاډي مې سټارټ کړه دا ما ته په لاره و چې سپیډ وهه اله مړه نه شم ګورې سارانه او نه خېږي ما ډېر لوی ظلم کړی د خدای قرآن سره د خدای کتاب سره ما ډېر زیاتې کړی او جاړې ښځې پوه مې کړه چې ولې مسلمانېږې تا خو ما ته وایي چې ما ته به د اسلام خبرې نه کوې زما نفرت دې نه مې دی خوښ های های وی بالکل دا مې راته ویلي و چې تا ما نه تپوس وکړه چې دلته یو شي رومال کې تړلی او ما درته وویل چې خو ما ښکته وغورځه او تا منډه کړې ما ته پته نه وه چې دا ستاسو کتاب قرآن شریف دی ما وی د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی نو ما په دې روشندان کې په دې کړکۍ کې درته کتل نو چې ته کوش وې او دا قرآن شریف دې راواغېست او رومال دې پرې لر کړ د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه سبحان الله ما لیدا هغه رڼا ابره راتله 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 په دې کړکۍ کې را دننه شوه او چې را دننه شوه زما په دې سینه کې ورننوته سبحان الله هغې رڼا زما د زړه دنیا بدله کړې ده بس زه هغه نه یم چې مخکې وم زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب دی دا د خدای رښتونی کتاب دی د دې دین اسلام رښتونی دی او دا چې په چا نازل دی هغه رښتونی پیغمبر دی ړه مې وایي بس هغه ړه مې نه دی پاتې چې مخکې وم ما کې انقلاب راغلی دی او جاري چې ما ډېر ظلم کړی دی ما ډېر زیاتې کړی دی ما دومره عظیم کتاب بیران ته غورځولی دی ما څه ظلم وکړه شابه ما زر رسوه چې زه مسلمانه شم وی به مې تله 3 کاله مخکې کوم جومات کې چې مې د اختر لمونځ کړو هلته مې ورسوله وی زما دې ښځې د هغه ملا صاحب په خوله باندې کلمې شهادت وی خدای مسلمانه سبحان الله او وی زه خو هم هسې په نوم مسلمان و ما له خو کلمه هم نه راتله ما هم د خپل ایمان تجدید وکړه دا ښځه څه وایي د دې قول درته وایي دا ښځه وایي چې ما نه د اسلام لټریچر کتلی و نه مې کتاب کتلی نه مې د اسلام مضمون کتلی زما ډېر نفرت و وی په ټوله دنیا کې آل وړ ورته دي وی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې ما ته خدای پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی سبحان الله او ځان له اوس دیني مدرسه جوړه کړې اسلامک سنټر او هغه هم د قرآن حافظه شوه هغه ښځه او هغه خاوند چې وي ما مونځ روژه نه پېژندل هم د قرآن شریف حافظ دی او ځان له اسلامک سنټر جوړ کړی دی او دا ښځه وایي وی زما او زما د خاوند د برکت نه خدای پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړي دا روڼ د قرآن شریف برکت دومره برکتي کتاب دی موږ له خدای را کړی نو تاسو به څه کوئ
بس اخیری خبره درته کوم ادا یو به تلاوت د قرآن شریف کوئ به انشاءالله دویم دا دي ټول کوئ په بچو هم کوئ په خپله سهار او ماښام اوس خو خلک د موبایل نه نوزګاري دویم به څه کوئ په بچو قرآن شریف یاد کې حافظانه کې ګوره مولانا شفقت الله صاحب د په ښکلې مدرسه جوړه کړې ده هشته حافظ دی او عالم دی نو یو په بچو قرآن یاد کې حفظ وکړي دریم دا چې یو بچی عالم کې چې ته قبر ته لاړ شې خیرت ته لاړ شې یو ذخیره خو درنه پاتې هغې فایده خو در ورسي که دا درې خبرې شوې کوو به انشاءالله او څلورم درته یو بله وایم د عالمانو حافظانو قدر کوئ ښه او د هغوی ملګرتیا کوئ او چې دې راته څه وایي د دې خبره منئ هر لار کې د علماو ملګرتیا کوئ قسم د عالمان ستاسو خیرخواهان دي تاسو ته د پیغمبر لاره ښیي او دین او شریعت ته ښیي نو دا څلور خبرې شوې عالمانو حافظانو به قدر کوئ به انشاءالله ولې تاسو ته دین او قرآن ښیي حفظ به کوئ په بچو علم پې وکئ او بله خبره ده چې تلاوت د قرآن شریف کوئ الله یې د مدرسه کامیابه کړي الله یې د محترم رور مولانا قاری شفقت الله صاحب په عمر کې او په دینی خدماتو کې برکات واچي او دا کم ماشومان بچي چې فارغ شوي دي الله یې دیندار او صالحان وکړي دې مدرسې له دې الله ډېره ترقي او برکتونه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجمع ټول یو ځل درود شریف ووایو اللهم صل وسلم شیخ صاحب بس دا انعامات ورکوم ما یو دغه تاسو دغه کړی ښه لږ زر کوه